بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې بحث کې د عالم متعلق مو ویلي وو. نن د جرح او د تعدیل چې کوم الفاظ دي دا به پکې لټو. دې ته قول د عالم وایي. نو په دې کې د دې د لټولو طریقه داسې ده چې یو خو ته لفظ ورکړي، نو هغه لفظ به ولټوي چې دا د کوم عالم د کوم راوي باره کې ویلي. نو یو خو به داسې چې دلته کوم لفظ تا ورکړی دی هغه به راوړي. لکه زه دلته لفظ ورکوم منکر الحدیث، مثلا دا ورکومه، ټیک شو. دلته مې وي چې مطابق، بس دقه عمره لفظ به دی لټی، نور به نه لټی. او دلته کل علماء الجرح، د جرح او تعدیل چې څومره په دې کې علما دي د هغه ټولو اقوالو کې دا ټکي راوالي. او که نه عالم معین وایي، معین نو خاص یو، مثلا زه وایم چې امام بخاري، نو بیا به یو خاص معین کس کوي، که البخاري به کوي، نو اول به یې ټولو کې ولټو بیا به یې خاص کو. صحیح ده؟ دا بحث. نو دا نتایج شروع دي تقریبا 576 ته ورسېدل. په دې کې دې راوي باندې به لږ کلیک کوي، نو دا به حروف هجا ته منتقل شي. حروف هجا کې دی دا ترتیب کوي چې اول الف لام والا راوړي، خو حمزه کې دا شی نه کوي. حمزه پسې چې کوم حروف دي نو پای کې الف لام مقدم کوي. او بیا د هغې نه علاوه چې کوم دي نو لکه دا حمزه چې ختم شي نو دا وګورئ، بیا ورپسې الف لام راوړي. چې دا الف لام والا ختم شي نو بیا د حروف هجا سر نه دا دی شروع شو، ټیک شو، بلا الف. په دې کې بیا ته لټولی شي. دې ځای کې به د عالم قول نوم وي، لکه بخاري دی نو بکر بن یونس شیباني باره کې وایي چې دی سره منکر الحدیث دی، منکر الحدیث دی. که تاسو موازنه کوئ د اقوالو، لکه مقارنه د اقوالو د بټن باندې به کلیک کوئ، نو د دې راوي باره کې به د نورو علماو اقوال هم راشي. نو دا د عالم نوم او د دې راوي باره کې بکر بن یونس شیباني، دا د امام بخاري قول دی، او دا بیا د دې نورو علماو قول دی، ټیک شو. نو یو خو دا طریقه ده چې تاسو لفظ ورکئ او کل علماء الجرح. بیا لفظ ورکئ او تاسو وایئ چې د یو خاص عالم اصطلاح وګورو، عالم معین وګورو. مثلا زه صرف بخاري ګورم، صرف بخاري، نو دا 576 رواتو باندې د علماو اقوال دي. اوس زه صرف بخاري ګورم، نو 144 رواتو باره کې امام بخاري منکر الحدیث ویلی دی، ټیک شو. دغسې دلته که تاسو وګورئ نفس منکر الحدیث دی. که زه دلته متروک الحدیث ورکم او دلته کل علماء الجرح، نو متروک الحدیث 415 کسان دي. نو دا هم که تاسو وګورئ صرف متروک الحدیث دی، زیادت ورسره نشته، څه شی؟ نو دا مطابق دی، دا سره. او که تاسو وایئ چې نه د دې سره نور زیات څه ټکي وغیره ناقدینو استعمال کړي، هغه دې هم ورسره راولي، نو جمله من البحث، بحث به ووهئ. نو اوس وګورئ غیر ثقه وذکره فی لباتی وقال متروک الحدیث غیر مقنع ومر شیخ واهی متروک الحدیث سمع منه یحیی والفضل ثم ترکه. نو هغه بحث کې چې نور کوم الفاظ وي هغه به هم راوالي، ټیک شو. په دې طریقه باندې تاسو د رواتو د باره کې د ناقدینو اقوال دا لټولی شي. ته وایې چې دا یو اصطلاح ده د دې خاص عالم نه دا څو ځله راغلې ده، صحیح ده. لکه زه مثلا ګورم فیه نظر، فیه نظر ګورم چې دا د امام بخاري نه کوم مقاماتو کې ده،
فيه نظر 123 مقاماتو کی حدیثه فيه نظر فيه نظر نفس فيه نظر مطابق ګورمه نو 64 مقاماتو کی چې د رواتو باره کې دا استعمال کړی ده ټیک ده او بیا د دغې رواتو باره کې د نورو اقوال هم راړولی شي مقارنه فيه نظر فيه نظر نو دغسې تاسو د عالم قول راړولی شي بل په دې جوامع الکلم سافټویر کې بحث پسې تقسیم موضوعي تقسیم موضوعي دې ته وایي چې په دې جوامع الکلم سافټویر کې چې څومره روایات دي احادیث دي هغه تمام تر دې موضوعاتو ته تقسیم کړي دي عنواناتو ته تقسیم کړي دي او دغه عنوانات که تاسو ګورئ تقریبا څه 14 عنوانات دي ایمان عبادات معاملات اخلاق آداب اقضیه و احکام فضائل و مناقب دغه رنګې خلق الکون قرآن علم فتن سیرت قصص او دغه رنګې د خاندان مسائل اوس که تاسو وایئ چې موږ یوه موضوع راړو د هغې دپاره چې تاسو کومه موضوع غټه موضوع تاسو راکوئ نو ایمان پای به که وایئ چې د ټولو موضوعاتو دې په یو ځای راشي نو کل المواضیع نو بیا به د ټولو راواخلي نو دا اوس وګورئ ایمان قرآن علم خلق الکون قصص سیرت فضائل عبادات راځي ښکته دا 14 عنوانات دي بیا دا 14 عنوانات روایاتو 100% څه دي ټول روایات دي نو ایمان باره کې 21% دي قرآن کریم علم 2% 3% 17% او په دې کې چې تاسو راشئ نو دې باره کې هم څونه دي 17% عباداتو کې 29 دي سیرت کې 17 دي او په ایمان کې ډېر دي 21% دي دا ټول چې جمع کې تقریبا 100 ته رسي بیا د دې غټو عنواناتو لاندې ذیلي عنوانات دي واړه عنوانات دي که ایمان دی نو ایمان کې بیا دا ایمان بالله ایمان بالملائک ایمان بکتب الله ایمان بالیوم الاخر بیا د دغې عنواناتو لاندې ذیلي عنوانات که ایمان بالله وحده نو هغه څه دی اسماء و صفات دي که نه نو اسماء نو په اسماو کې بیا دا نومونه د الله نو لکه الرحمن الرحیم الملک تاسو ګورئ نو الملک نو د حدیث کوم متن دی نو په هغې کې څه دی ان لله 99 اسما دا حدیث دی اوس دغه حدیث راوړو څنګه طریقې څه ده نو چې تاسو وړوکی عنوان راوړلو نو که ډبل کلیک مو پې کړو هم صحیح ده او که دلته د بټن مو وواله نو په دې هم څه دی تاسو ته به هغه حدیث راوړي بیا دغه حدیث موږ پکې څه لټول الملک مو لټول که دا د بخاري روایت دی بخاري کې نشته نو هغه کوم ځای کې دی نو ترمیزي کې دی نو الملک القدوس السلام او ابن ماجه کې دی الملک ٹھیک شو په دې طریقه تاسو په دې موضوعاتو کې احادیث لټولی شئ بل که تاسو په دې موضوع باندې بر وګورئ د ایمان موضوع ده زه په دې کې یو ټکی لټوم زه یم چې دا په دې موضوعاتو کې په دې عباراتو کې چېرته راغلی دی نو په دې به داسې وکړئ چې دا کوم ځای کې چې ماوس پروت دی دا ستوری غوندې نو په دې باندې به د ماوس ښی بټن ووهئ چې ښی بټن مو ووهله نو دلته به جملة البحث راشي زه دلته لټوم الملک څه شی الملک القدوس چې دا پکې شته که نشته نو دی به ماته ووایي چې او شته دا په کم ځای کې دی نو راشه دوی موضوع سره موضوعات بیا ایمان بالله وحده اسماء الله و بیا الرحمن
چې الرحمن راوړی نو دا دی. بل ځای کې راغلی دی که نه نو التالي نو الرحیم، بل ځای کې نو ان لله 9 هلته هم راغلی دا دی. بل ځای کې نو په دې سره تاسو یو داسې لفظ چې هغه په روایت کې راغلی نو هغه هم لټولی شئ. ټیک شو. بیا که په دې موضوعاتو کې تاسو ګورئ نو دا روایت چې راخیستي دي نو دی له شین رنګ ورکړی دی له زیړ رنګ ورکړی دی، خیال دی. نو دلته الوان، د الوان به وګورئ. نو سافټویر والا چې کوم روایتو ته صحیح او حسن وایي نو هغې په شین رنګ کې اخیستي دي، کوم چې ضعیف دي او شدید الضعف دي نو هغې زیړ رنګ کې دي، کوم چې متهم بالوضع دي نو هغه څه دي په دې رنګ کې اخیستي. که تاسو په دې کې وګورئ نو دا یې راخیستي. ټیک شو. ښه، بیا د موضوعاتو سره ته وایې چې زه په دې غټو موضوعاتو کې چې دا دلته کوم دي په دې کې د روایاتو تقسیم وکړم، یعنې ما ته چې کوم روایات په دې کې پکار دي نو هغه یو خاص درجې والا پکار دي. نو دلته یې دام تاسو ته درکړي چې کل درجات الحدیث نو ټول به پکې راشي، درې واړه یا صحیح و حسن نو هغه به پکې صرف راشي. د تعداد ته ګورئ عدد الاحادیث ته تاسو ته به د دې نه اندازه لګي. کل 20,744 صحیح و حسن 10,737 ضعیف او شدید الضعف 6,783 متهم بالوضع و موضوع 3,224. ٹھیک شو. نو تاسو پکې په دغه درجاتو سره هم موضوع کې روایات کتلی شئ. ٹھیک شو. بل قراءت متنوعه، مونږ عرض ویلی و نو په عرض کې مونږ حدیث به راوړلو، ټکې به مو ورکړو، یا د صحابي په ترتیب به مو حدیث راوړلو، صحابي به مو راوړلو مختلف ترتیبونو سره، سبقت اسلام او قبیله او مدینه د وفات وغیره. دلته اوس زه وایم چې دا دې کې کوم مصادر دي ټول چې زه څه وکړم دا ټول مصادر په دې کې ځان له یو روایت راوړم. نو ټول مصادر که تاسو ګورئ دلته یې تعداد ورکړی 1400 دي. کتابونه په دې کې ټول څو دي؟ 1400 دي. تذکرة الحفاظ د قیصراني پورې، او دا تذکره کومه ده نو په دې کې د المجروحین روایات چې دي هغه یې جمع کړي اطراف د هغې. ټیک شو. نو دا 1400 کتابونه دي. تاسو وایئ چې په دې کې زه یو کتاب مطالعه کوم ویې ګورم. نو د کتاب د مطالعه کولو دوه طریقې دي، یو د مصنف په اعتبار سره مطالعه کول او بل د کتاب د نوم او د نوع په اعتبار سره. نو دلته که تاسو دا د مجالاتو دا بټن ووهئ دلته نو بیا به تاسو ته دا کتابونه دا به د دې انواعو په اعتبار سره راشي، مجموعاتو په اعتبار سره، لکه صحاح او مستخرجات دې کې 9 کتابونه دي، سنن او موطئات نو دې کې چې دی د هغې نه هم کم دي، څه دي د هغې نه هم کم دي. دا سنن او موطئات دي نو دې کې 19 دي، او مسانید دي نو هغه بیا 48 دي، څه دي 48 دي. کمې مجموعې باندې چې تاسو کلیک کوئ نو تعداد د کتابونو به دې ځای کې ښیي. مصنفات و جوامع 4 دي، معاجم 94 دي، اجزا 616 دي، امالی 101، علوم الحدیث 49، عقیدہ 61، فقہ 68، تفسیر 17، علوم القرآن 8، سیرت 21، تراجم 77، مناقب 14، زہد 156، اخلاق 19، موسوعات 19، یعنی په دې ټولو کې اجزا او فواید چې دي داسې راغلي 616. په دې کې یو خاص کتاب زه راوړم نو یا خو د دې مجموعاتو نه تاسو سلیکټ کړئ او یا کل المصادر چې کل مو دغه کړه د هغې نه ښکته راشي یو سلیکټ کړئ. خو د مجموعاتو په اعتبار سره لږ اساني، لکه زه صحیح بخاري راوړم نو صحیح بخاري راوړلو طریقه دا دی چې کوم کتاب هم تاسو راوړئ په هغې به ماوس باندې ډبل کلیک کړئ، 2 ځله به پرې بټن ووایئ، ګس طرف کوم بټن چې ده دا به څه شي کولاو به شي.
دا ماته کتاب کولاو شو. او دې کتاب کې څه خبرې دي؟ یو، کله چې مونږ کتاب راوړو د حدیثو نمبرات، که ته وایې چې زه د حدیث د کتاب کې حدیث فلانی نمبر ته لاړ شم، لکه زه وایم چې زه 2000 نمبر حدیث ته لاړ شم، 2000 نمبر حدیث ته لاړ شم، دا 2001 نمبر حدیث دی. ٹھیک شو؟ علي بن عبدالله دا حدیث راوړو. ښه، یو خدای ماله دا خصوصیت راکړي، دلته مستر کتاب کوم دی؟ صحیح بخاري. مصنف یې څوک دی؟ طریقة العرض. نو طریقة العرض دا رسو دی ځای کې به هم دا بټن ده او صفحه او دا حدیث نمبر. خدای ورسره مطبوع لیکلی ښه، یعنی دا د مطبوع د کتاب نمبر دی او دا د سافټویر دا حدیث نمبر دی. طریقة العرض کې دا خصوصیت دا ورکړی دی، حکم الحدیث او نوع الحدیث، حدیث صحیحه، ضعیفه او موضوعه، مرفوعه، موقوفه او مقطوعه، او یا الاحادیث الکامله. نو که تاسو دلته وګورئ طریقة العرض دلته څه دی؟ الاحادیث الکامله، الاحادیث الکامله دا دی، یعنی دا نوع ده، تمام تر حدیث دی. خو که تاسو د دې نه علاوه یو بل کتاب راوړئ، مثلا زه صحیح ابن حبان راوړم، صحیح ابن حبان کې زه داسې کوم چې احادیث موضوعه صرف په دې کې ګورم، نور څه نه لټوم پکې، نو په دې به کلیک کړم، موافق دی به ماته وایي چې 7 صفحې دي، دلته صفحاتو نمبر دی ښه، دی لاندې طرف ته دا چې کومې هندسې دي لکه 1 نه 7 پورې لیکلی دی، نو دا صفحات دي، نو دا روایت راټولې. نو که دې کې تاسو ګورئ نو دا معل بن مهدي متهم بالکذب دی، څه دی؟ دا حکم یې پرې لګولی دی، دا روایت ته لاندې راځي. په دې ټولو کې چې تاسو ګورئ نو په یو یو باندې څه دی؟ نقد دی، لکه دا معلا دلته هم دی. نو په یو کتاب کې تاسو کمزوره روایت، ښه په دې کې زه ضعیفه هغه ګورم، نو موافق که نو هغه به راشي، دا څه دي؟ صرف ضعیف دي، څه دي؟ صرف ضعیف دي. ښه په دې کې صحیح ګورم، صرف صحیح ګورم، نو صحیح به راوړي. خو چونکې دا خو د سافټویر احکام دي او راجمع کړي دي او لګولي دي، نو حکمونه داسې ډېر معتبر نه دي، خو تاسو ته به اساني پیدا کوي چې رواتو کې ضعف دی، نو جمع د رواتو به تاسو ته پسې په دې کې اساني څه وي چې دې کتاب کې کم قسمه روایتونه دي، لټول به راته اساني. چې دې ورته حسن وایي نو هغه به جمع کولی شي، چې دې ورته ضعیف وایي هغه به جمع کولی شي، چې دې ورته موضوع وایي هغه به جمع کولی شي، بیا به په خپله نظر کوي. کومه نه څه د تقریب نه کوي، خو څه په دې کې داسې مصادر دي چې هغه روات د تقریب نه دي، جدا دي. صحیح ده؟ ښه بیا په دې کې بل احادیث مرفوعه، زه یم چې په دې کې احادیث مرفوعه صرف راواخلي، دا نه صحیحه او ضعیفه دا مې لرې کړي، نوع الحدیث مې راکړي، نو موافق نو دی به هغه راوالي. په دې کې تاسو ته چې څومره روایت وي نو هغه به څه میلاویږي؟ دا مرفوعه نه دي، وګورئ که قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال، دا اولنی حدیث ته صحیح ابن حبان ښه څه دی؟ دا اولنی حدیث دی. ښه که ته وایې چې نه حدیث موقوفه دې راواخلي نو په هغې به کلیک کړي موافق، نو دلته چې څومره روایت راځي دا به موقوف وي، څه به وي؟ عن إكرمة عن ابن عباس أنه سمع عائشة، دا حدیث دی. که ته وایې چې نه مقطوع، حدیث مقطوع هم راخیستی شي، موافق که نقول حماد بن زيد قال جلست إلى أبي حنيفة بمكة فجاءه رجل فقال إني لبست خفين وأنا محرم، دا وسره دلته راشه ولید بن مسلم وایي هغه وایي د ابو عمر نه مې تپوس وکړو، دلته راشه د ابو عمر اوزاعي نه یې تپوس کړی. نو په دې ترتیب باندې تاسو طریقة العرض، که تاسو وایئ نه دا مرفوع او موقوف او صحیح او ضعیف او ټول دې راواخیستي، نو دې احادیث الکامله باندې به کلیک کوئ، احادیث الکامله. به د سر نه کتاب به رالي، باب ما جاء في الابتداء بحمد الله، ذكر الأخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جل وعلا في أوائل كلامه عند منبغمه.
دا هغه اولني ابواب او د هغې وضاحت به ورسره کوي. ټیک شو. ښه، بل ربط معجمي. دلته ګوره تاسو چې کتاب مطالعه کوئ نو لفظ به مشکل راځي که نه، د هغې دپاره یې دا ربط معجمي ساتلی دی. تاسو یو لفظ مشکل وي او هغه لټوئ نو هغه دلته لټولی. طریقه به څه ده؟ کوم لفظ چې مشکل دی په هغې ډبل کلیک کوئ او دلته لکه مخکې مونږ وضاحت کړی نهایه د ابن الاسیر، فائق د زمخشري او تهذیب اللغه شو زهري، لسان شو د ابن منظور، صحاح د جوهري او قاموس فیروز آبادي شو. په دې کې به تاسو ته دا لفظونه لټوئ نو مشکل لفظ به سي حل به یې لکه دا یې بترا. بتر څه ته وایي؟ قطع او مستأصلا. وسیف باتر قاطع وبتار وبتار كغرا والابتر المقطوع الذنب چې لکۍ سي کټ شوي. بتره فبتره كفرحه وحیة خبیثة. داسې تاسو د مشکل لفظ معنی هم لټولی شئ. بیا د کتاب فهرست، یعنې ما چې کوم کتاب کولو کړی دی دا ما ربط معجمي کولو کړو، بس دا مې ختم کړو. بیا چې په دې بټن کلیک کوئ دا به ختم شي. بیا د دې کتاب فهرست د هغې دپاره تبویب، دا د دې کتاب فهرست دی. که تاسو په دې کې بل فهرست راوړئ نو بل هم راوړلی شي. لکه زه دلته ترمیزي راوړم نو بیا تاسو ته اندازه ولګي. ترمیزي به راوړم، جامع ترمیزي، نو جامع ترمیزي راغله نو اوس وګورئ تبویب ته ابواب الطهارت دا وګورئ، کتاب الصلاة، زکات، صوم، جنایز، نکاح، رضا وغیره. په دې کې بیا ذیلي چې کوم ابواب دي هغه حدیث دا دی پکې، دا حدیث دی پکې. ټیک شو. نو دې ځای نه هم تاسو راوړولی شئ چې دا حدیث د دې باب دی. نو دا تبویب فهرست دی. بل که صفحه بدلوئ چې زه دې کې 100 نمبر صفحې ته ځم نو هغې ته هم تللی شئ پکې. تاسو کومه صفحه راوړئ نو صفحه څه ده؟ 100 ده. حدیث نمبر 219 دی. بطاقة الکتاب، نو دا مخکې مونږ ویلی وو بطاقه کې مختصرا د دې کتاب باره کې حالت وي. هغه څه دی؟ نوم د کتاب، نوم د مصنف، سن وفات، جلدونو، اجزاو، نمبر څو اجزا دي، دار النشر که چېرته مطبوع وي، بلد النشر، رقم الطبعه چې دا طبعه اوله ده، ثانیه ده، ثالثه ده، محقق یې څوک دی؟ احمد محمد شاکر دی واخره. ټیک شو. ښه، دلته چې را تاسو رسم الخط وګورئ نو دا فونټس جدا دی. که تاسو وایئ دا رسم الخط را باندې ښه نه لګي یا بدلومه یا بل لګوم، د هغې طریقه څه ده؟ ما به دلته راشي خط، په دې به کلیک کوئ. چې په دې کلیک کوئ مثلا زه دلته ټریډیشنل نسخه ورکوم. څه شی ورکوم؟ ټریډیشنل نسخه ورکوم. نسخ ټریډ راته ښکاري چې راخیستی نه دی، خو بهرحال زه د عربي به ورکړم، ټریډ عربیک به ورکړم. ده ښه، حجم څونه ساتي؟ حجم غټوالی ښه، زه ویم چې دا 18 شي، لږ به غټ شي نو نظر به لږ ورسره سي. موافق. دا وګورئ. که بل خط بدلوئ دلته یو بل خط هم دی، سکال، دغه نسبتا بیا ډېر ښه دی. دا یو دی موافق. دا وګورئ. ټیک شو. نو تاسو رسم الخط هم بدلولی شئ. نو دا یو څو خبرې وي، انشاءالله آینده مقارنة المصادر وغیره به مو وایو. کتاب مو راواړولو، کتاب کې یو اپشن بل هم دی ورکوي، مونږ لږ پرېښودلو، لکه قرائت متنوعه کې مونږ کتاب راواړو، دا وشو که نه. بل کتاب د راوړلو طریقه مصنفون. څه شی؟ مصنفون. مصنفین چې دی تقسیم کړي دي د صدو په اعتبار سره، 14 صده یو ما بعد. نو قرن ثانی نه شروع کړي او 11 او بیا ما بعده.
نو دا یې 11مې صدۍ نه مابعد بیا ټول راخیستي او کل المصنفین هغه دې ځای نه وکړی شي لکه زه د 3مې قرن ثالث مصنفین ګورم نو لکه بخاري د 3مې دی مسلم د 3مې دی ترمذي د 3مې دی ابو داود د 3مې دی ابن ماجه د 3مې دی دا ټول د 3مې دي ولې دلته سنه وفات وګورئ 256 261 دا سنه وفات خطا دی 279 دی د ترمذي څه دی 279 دی 275 دی 273 دی څه دی بعضو یو قول 75 کړی د ابن ماجه خو صحیح قول 73 دی ښه امام ابو داود نه وړاندې وفات دی نو داسې ډېر اعتماد به په اوسنۍ وفات نه خو نفس تاسو ته اسانېږي که نه او قرن رابع کې څوک دي نو ګورئ قرن رابع کې به تاسو ته ډېر میلاو شي که دا وګورئ ابو عوانه دی ابن حبان دی ابن خزیمه دی دارقطني دی ابو یعلا دی رؤیانی دی شاشي دی سراج دی اسامة بن زید والا ابوالقاسم بغوی دی 317 کې او ټول مصنفین نو ټول مصنفین 1400 چې کتابونه 1400 دي مصنفین به باسي نو خود مصنفین زما خیال دی چې کوم راځي بعضې مصنفین پکې چونکې دا د کتابونو دغه دی دغه یې ورکړی دی شمېر یې ورکړی دی 1400 کتابونه دي مصنفینو شمېر نه دی ورکړی نو په هغه اعتبار سره دی صحیح ده کتاب عرض الکتاب عرض الکتاب چې راوړی دا عرض الکتاب دی نو دې کې بیا دلته دا اپشن هم رانه پاتې شو چې دا مونږ وګورو نو دلته صفحه کامله یو صفحه ده یا صفحه کې فرق راولو داسې چې جدا جدا شي او یا لکه دا ترتیب نو دا هم که تاسو دا غټوئ دا نو دې ځای نه سایز ته ګورئ تاسو غټولی هم شئ سایز وړوکی کولی هم شئ ټیک شو هغه بیا تاسو ګورئ چې سافټویر تاسو څنګه چلوئ نو هغسې به تاسو ته کار آمدي ټیک ده یعنې قرات د مصادرو به موږ څنګه کوو کتاب به څنګه لولو په دې سافټویر کې دا اپشن دی دلته دې ځای کې مقارنه خو دا مقارنه مقارنة المصادر کې راځي نو هلته به یې بیا ووایو ټیک شو ځکه چې دی هم هلته ځي دا وګورئ ما دلته مقارنه دلته مو وکړه بیا وګورئ دا مقارنه مې وواله نو کوم ځای ته راغی دلته راغی که نه اوس دلته زه راځم مقارنة مصادر بټن وامه نو دی به هم دلته راځي نو دغه یو اپشن دی دا به انشاءالله آینده وګورو